أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. نهم سپارہ سورہ انفال آیت نمبر 35-36. من پرون ویلو چې د مکی مشرکین د عذاب د مستحق ولې وګرځیدل، ولې په الله تعالی عذاب راوستو، ولې مغلوب شو. یو خدا وا چې دوی به د بیت الله شریف نه خلق منع کول، د الله تعالی د کور نه به خلق منع کول او ځان ته به د الله د کور متولیګان وي چې موږ حقدار د دي یو، موږ د بیت الله شریف خدمت کوو، موږ په حاجیانو باندې وبس کوو، موږ په دې باندې خوراکونه کوو، موږ د دې حقدار یو. الله تعالی وی د الله د کور حقدار هغه دی چې هغه دیندار وي او هغه کې تقوا وي. تاسو خو د الله تعالی سره شرک کوئ، د الله تعالی سره شریکان جوړوئ او وایي دعوی د دې کوئ چې تاسو د الله د کور حقداران یې، نو داسې نه ده. او بیا د دې د عبادت څه حالو چې عبادت به څنګه کو، نو الله تعالی وی وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديا. نو موږ د دې مگر سو چې هغه به شپېلې به وال او تاړې به ټکولې، دی به دا زموږ عبادت دی. انن کې دا خو د عبادت پورې خنداره یا د دې نه مطلب دا چې کوم مزګزار خو به پرې خودل نه ځان د بیت الله شریف ټیکداران وي او چې کوم خلکو به په بیت الله شریف کې منځونه کول، نو دی به د هغې په منځونو کې خلل پیدا کو. داسې حرکتونه د شیطان والا حرکتونه به کول چې کوم کس به مونځ ته ولاړ و، نو د هغه توجه به چې خامخا شپېلې والی شي او تاڼې ټکولی شي، د دې د وجې د مزګزارو توجه هم خرابېږي. نو دا علامت دی د چا وخو، دا علامت د شپېلې وال او تاڼې ټکول او چغې او سورې وهل یا داسې حرکتونه کول چې په مسجد کې دا د مسجد د آدابو نه دي، بلکې د مسجد د آدابو نه، بلکې مسجد کې راتلل، غلې کې ناستل، ذکر او عبادت کول، مونځ کول، تلاوت کول، داسې د دنیا خبرې فضولیات په مسجد کې کول، دا اکثري دا ګناه ده. تعلیم د دې ورکوي چې ګورې د عبادت دې ته نشي ویلی، عبادت دا ده چې ته الله ته متوجه شي. نو الله وی چې تاسو داسې کوئ نو عذاب مې اوسه کوي، عذاب فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، په سبب د دې چې تاسو کفر کوو عذاب مې درکو. چې د بدر په موقع باندې چې د نو بل الله پکې مردار شو، منګه ویلو چې د بدر واقعه ولې مخې له راله. ابو سفیان قافله د شام نه را روانه کړې وه او د تجارت مالو پکې ډېر زیات پیسې وې پکې. نو صحابه کرام د رسول الله سره ملګري شو، د الله په حکم باندې لاغل چې دا قافله به چې د رسوکو دا به ودرو، د دې نه به دا مال والو او هغه موقع ټوله بدله شوله. دی خو تلې یو پسې وه، خبره د جنګ ته جوړه شوله او کفار راووتېدل. ابو سفیان مکې ته اډر ولېږه چې زموږ مدد دپاره راوځئ، ځکه چې موږ د لار نیولې شوې ده. نو هغوی راووتېدل، ابو سفیان د سمندر په غاړه باندې لاړو، قافله یې بچ شوله، مال بچ شو د ټولې مکې والا او مالو پکې. او هغه طرف ته ابو جهل دی 1000 کسان ځان سره کړل او رالل د جنګ دپاره. نو چې د جنګ دپاره په لاره باندې راتلل، نو د مکې 12 سرداران چې کم مشرانو، نو چې په لښکر څومره خرچه کېده، دی به دا زموږ د فنډ نه به کوئ، د اسلام خلاف لګیا و، مسلمان یې ختمو. چې څومره خرچه کېږي د هغوی خوراک، د هغوی څښاک،
د هغې سورلي اوښان چې څومره خرچه په جنګ باندې د مسلمان خلاف وشوه دا به زمونږ د 200 کسانو د فنډ نه کټ کېږي دا به موږ برداشت کوو او 1000 نوجوانانو لښکرو نو د هغې دپاره به وي د ورځې 10 اوښان به حلالول 10 اوښان به د ورځې حلالېدل او هغه به چې دی نو خوړلی شو روزانه او دا ټولې خرچې دا د 1200 مشرانو کولې چې په هغې کې ابوجهل او عتبه او شیبه او نور مشرانو او دی خو بس دا خو مونږ ځو الله غونته کې خلک دي ختم به کو موږ په شروع کې ویلو چې ځان سره تورو باجو والا او ځان سره ډمان دا ټول لا خوشي کړو او وایزو دا لږ صحابه دي دی به ختم کو او بیا به د بدر په موقع او د بدر په ځای کې جشن مناوو هلته کې به یو پروګرام کو او سالم عرب او قبایلو ته به دا خو چې ګورې قریشو سره او چې دی نو د مکې د سردارانو سره مخې له مه راځئ دی ګورې داسې خلک دي نو ډېر په جوش را روانو او دی وی خرچې چې څومره کېږي نو دا به زمونږ کېږي نو خبره چې راله خبره خو بدله شوه دی بایله جنګ مال تیم پاتې شو هغه سرداران چې کوم هغه مردار شو او خبره بدله شو ټول د چا پلار مړ دی او د چا رور مړ دی د چې داسې کیسه وشوله او دی واپس وتښتېدل نو چې د چا پلار او د چا رور دا ټول مړه دي دی لاړه د ابوسفیان پسې هغه د قافلې سردار او امیرو ورته وي داسې کار دی ستا په حکم موږ راووتي ستا مکې ته اطلاع وکړله موږ ټول رالو او ستا د وجې زموږ جاني او مالي نقصان وشو جاني او مالي نقصان وشو اوس موږ به د مسلمانانو نه انتقام اخلو موږ به د مسلمانانو نه انتقام او بدله اخلو نو چې کومه قافله کې څومره ګټه شوې ده او پیسې شوې دي آینده د خرچه چې څومره کېږي دا به ته برداشت کړې د دې قافلې نه دا مال دی له پیسې مه ورکوه او الله تعالی جبریل علیه السلام هم راولېږه پیغمبر علیه السلام له وحي راړه چې ګورې مکې والو صلاح وکړه بیا هغه مال کومه ګټه چې کومه وه هغه یې ورنه کړله بیا خلاف ستا لګیا دي ګوره د انتقام د اغوستلو په تمه دي او بدله به اخلي دا خو بدر وشو د په احد کې بیا شکست وخوړو نو د دې آیت کې 2 خبرې ثابتې یو خو دغه چې د ابوسفیان نه خلک لاړل وایي دغه مال به اوس آینده انتقام دپاره اخلو یا د دې په دې کې دی مال خرج کو یا چې کوم د قافله د بدر په موقع باندې په لاره تلله او خان به حلالېدل او څومره خرچې کېدې دې د مکې مشرکینو سردارانو برداشت کولې او په دې نیت لګیاو چې موږ څه کوو اسلام ختمو نو الله تعالی آیات کې وفرمایل وته وفسوي ان الذين كفروا ينفقون اموالهم چې کم خلق مال خرج کوي په دې نیت باندې ليصدوا عن سبيل الله چې د الله د لارې نه خلق منکي د اسلام نه خلق منکي د اسلام خلاف استعمالي د شریعت خلاف استعمالي نو فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرا دی خو مال خرج کوي او لږ وخت بس په دی بس کوي دی به ارمان کوي چې دا مسو کړل مال مم لاړه اوښانم لاړه پیسې هم لاړې سونم لاړله او اخر کې څه پاتې شو اخر کې بیا شکست پاتې شو اخر کې بیا پکې چې د نو خلک ته لاړل نو الله به رسته به څه کوي ارمان به کوي ثم یغلبون بیا به مغلوب وي او بیا سوي او دنیا کې خدا عذاب شو والذین کفروا الى جهنم يحشرون د دنیا عذاب چې شکست بخوري ذلیل او رسوا بوي او آخرت کې عذاب سره چې جهنم ته به الله ټول وردن نکما او دا د څه دپاره چې دا پاک چې دا مسلمان د کافر نه جدا کما دا مسلمان د کافر نه جدا کما او دا غرنګ چې دنو ټول په آخرت کې څنګه چې د دنیا کې کوپر اسلام ته یو شوی دی نو آخرت کې ودا ټول راجمع کما او جهنم کې به د یو د بل د پاسه کما ورو نو په دې آیاتونو کې 2 خبرې موږ ته ثابتېږي یو خدا چې د بیت الله د منځ پورې د مسجد پورې د مسجد د آداب او خیال ساتل پکار دي پاغه کې فضولیات چغې سورې یا دا چې کمی تاڼې وهل شو یا شپېلې وال شو دا علامت او دا کول چا دا ګورم کافرانو کول نو دا منګه چې کو داسي که اکثر داسي وي مطلب چې دنو تاڼې راګول شو شپېلې وال شو او دا غرنګي ورپسې چې کم دی تورای باجې شي ډمخانې شوې دا څومره فضولیات چې کېږي دا کار ګوره دا څو دا د مشرکینو کارو دویمه خبره ثابتېږي د دې نه چې ګوره د اسلام څومره مال چې ته لګې کوشش وکړه د الله په دین او د الله په لاره کې او په خپل ځان او په خپلو بچو باندې ولګوه چې سبا له په ورځ د قیامت په تا وبال نه وي
ورچ کم مال تا په فضولیاتو باندې ولګو په داسې ځای کې د مال ولګو چې سوال پرد د قیامت د یوې روپۍ جواب دی چې الله تعالی وایي مال مې ځکه حدیث کې راځي پرد د قیامت به د انسان قدم در هغه ځای نه خوځي در سوچ د دنه تپوس نشي د سشي چې تا مال ګټل څنګه وو یو تپوس پدا کیږي حلال او حرام پاکو پلیتو څنګه دی ګټل وو دویم تپوس پدا کوي مال دې خرج کړه څنګه وو نو ګورې پام کوئ چې مال لږ ګټو هغې کې هم سوچ پکار دی او چې خرج کو نو چې په هغې کې هم سوچ پکار دی چې په داسې ځای کې خرج کړمه چې څه وي چې د الله په نظر کې زه په ګرد کې نه راځم په داسې ځای کې خرج کول پکار دي خپل مال د الله په کور باندې په خپل ځان باندې په غریب باندې په مسکین باندې دغه رنګې په ګاونډي باندې ولګوه نو دا دې داسې شي چې د الله په اکاونټ کې دې جمع کو او که په داسې فضولیاتو کې دې ولګو نو چې سواله پرد د قیامت دی الله تپوسو کې چې د دې خو ضرورت هم نو څه دی کول نو جواب دی به وي نو دوه خبرې د دې نه ثابتېږي وما كان صلاتهم او نو مزد عند البيت په بیت الله کې الا مکاء وتصدیه مگر شپېلي وال او تاڼې ټکول فذوقوا العذاب او سکی عذاب بما كنتم تکفرون په سبب د دې چې تاسو انکار کوئ ان الذين بشکا کسار کفروا چې کافران دي ينفقون اموالهم خرج کوي مالونه دی ليصدوا عن سبيل الله دې لپاره چې منه کې خلق د الله د لارې نه فسينفقونها پس دې مالونه خرج کوي ثم تكون عليهم حسرا بس بیا به وي په دې باندې ارمان ثم يغلبون بیا به مغلوب وي والذين كفروا الى جهنم يحشرون کسان چې کافران دي الى جهنم يحشرون دی به جهنم تور دي جهنم کې به جمع کېږي لیمیز الله الخبیث دې لپاره چې جدا کی خبیث نافاک من الطیب د پاک نه دې لپاره چې جدا کی دا کافر د مسلمان او د مؤمن نه ويجعل الخبيث او ګرځي دې ناپاک لرا باز په بازو باندې فيركمه جميعا او یوزای کی دې ټول لرا فيجعله في جهنم او یوزای او به ګرځي دې لرا په جهنم کې اولئک هم الخاسرون دا خلق تاوانیان دي واخر دعوانا والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وسلم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وسلم